الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. مخکی آیتونو کی تذکرہ د دیو چی اے سمرا خلقو زما بندگانو چی ځان باندې یو زیاته کړل گناہونه یو کړلی ظلمونه یو کړلی شرک او کفر یو کړل نو تاسو وسوم زما بندگان یې راشي توبه وباسئ نا امید کیږئ ما الله ټول گناہونه معاف کوي شرک معاف کوي کفر معاف کوي چې سړی توبه وباسي په اخلاص باندې کله چې بیا سړی مسلمانی نو غټ گناہونه الله په توبه باندې معاف کوي او واړه گناہونه هغه په اعمالو باندې معاف کیږي کله سړی او دس کوي پاغه معاف کیږي منځ کوي پاغه معاف کیږي ذکر اذکار کوي تلاوت کوي پاغه باندې معاف کیږي د چا سره خیر او ښېګړه کوي پاغه باندې معاف کیږي لار باندې روان دی تکلیف دeh شیز پروت دی هغه لرې کوي د لارې نه پاغه باندې ثوابونه ملاویږي گناهونه معاف کیږي الله رب العزت هو بخون کې مهربان دی د خلکو د گناهونو د پاره د گناهونو د معاف کولو د پاره بانه ګوري معمولی بانه به پاغه باندې به الله ډیر شي اجرونه ثوابونه ورکی معمولی بانه به پاغه باندې ډیر شي گناهونه الله معاف کوي او چې بیا کله سړی توبه وباسي نو الله رب العزت لوی گناهونه معاف کوي تذکرہ شی ود دې چې لوی گناهونو کې هغه گناهونه چې هغه د الله رب العزت سره مخالفت سره تعلق لري حقوق الله سره تعلق لري کم چې حقوق العباد دی ناغه الله رب العزت نه معاف کوي سو پورې چې هغه بنده معاف کړي نه بنده به معاف کی یا بعد هغه بدله وته میلاو شي کله بداسي مو کی چې الله رب العزت به بدله په خپل باندې ورکی او هغه سړی به معافي وکي نو معاف بشي یو روایت کې راتلل چې یو سړی دی هغه باندې پردي حقونه دي وس دی د دغه حقونو سره جنت ته نشي تللی سو پورې چې هغه سړي ته د هغې بدله نه میلاو شوي سو پورې چې هغه معاف کړی نه نو الله رب العزت به دغه د چا چې حق دی هغه ته به ووایي چې تعالی په جنت کې یو بنگله درکو ته دا سړی معاف کا هغه به وایي چې ما ته جنت کې بنگله میلاویږي جو زما طرف نه معاف دی الله رب العزت د خپلو بندګانو باندې چې څومره رحم کوونکی دی نو د هغې حد نشتی لیکن د دې بل طرف نه معافي به ضروري هغه الله رب العزت ولا صبر کی یا انسان ولا صبر کی او معاف شي هغه معاف کی نو معاف بشي تذکرہ د دیو چې د الله د دین د الله د کتاب په خپل طریقې باندې عمل کوي الله وی کتاب میرا لګلو د لپاره میرا لګلو چې سبا یو نفس دا اونوي یا هاي افسوس کمزوری می کړوا کوتاهی می کړوا قصور می کړل د الله د حقونو بارکه د الله په اطاعت کې ولی ماته پتا نه وا ولی الله مونږ ته کتاب نو را لګلې پیغمبري نو را لګلې هادي نو را لګلې هدایت ورکون کې نو را لګلې کچری الله مونږ ته سو هدایت چتر علی گله نو منگ با
متقیان وې الله وی درو ملېږو. دارنګې دا افسوس سبا قیامت کې ونه کی چې کله عذاب وویني هاي هاي واپس لاړی. الله وی دا افسوس د بیکاره دی، ولی دنیا کې مې درته ویلي وو چې دنیا نه لاړې بیا واپس راتله نشتی. دنیا ته واپس راتله هغه سړی چې هغه مجرم دی غواړي با، کم چې مجرم نه دی هغه نه غواړي. هغې کې بیا یو تن داسې دی چې هغه غواړي خو د څه دپاره غواړي؟ د دوباره د هغې کار دپاره چې هغه ته پې دومره درجې میلاو شوي دي، او هغه دی شهید. شهید به دا غواړي چې زه دنیا ته واپس لاړی چې بیا وجنګېږم او بیا شهید شم، بیا ژوندی شوې، بیا دنیا ته لاړی او بیا وجنګېدی او بیا شهید شوې. دغه خبره دا به شهید کوي. لیکن کم چې عام مسلمانان دی او هغې الله رب العزت وته جنت ورکړلی، جنت ته تللی، علیین ته تللی، نو هغې ته حدیث کې راتله که ورته ووایې چې ته دام څه چې دي دنیا کې، دنیا هم ستا او ټوله دنیا کې چې څه دي ټول ستا، لاړ شه دنیا ته. نه زه نه ځم. ولی هغه نعمتونه د جنت نعمتونه هغه چې د لیدلي نو دی واپس دنیا ته د راتلو په څه قیمت باندې راتلل نه قبلوي. نو دی به هلته کې دا نور چې دی به افسوسونه کوي. واپس لاړی او دا واپس راتله، الله وی اوس مې ته ووې واپس راتله نشتی، د دې ورخ نه چې تیر شوې نو بیا نشي راتلی. الله وی تا ته آیتونه راغلیو، پیغمبران راغلیو، کتاب راغلیو، نو تا تکبر کړی وو، تا تکذیب کړی وو، ځان دې غټ ګڼلی وو، تا کفر کړی وو. قیامت په ورځ باندې د سزا تذکره هغه مو شوه. الله رب العزت چې نجات ورکوي چاله نو په سبب ورکوي د تقوا په وجه باندې. متقیان به بچ کوي د جهنم نه، هغې ته به عذاب نه غم حزن به پې نه. ورپسې مسله د توحید وه، د هغې تذکره وه. وس دې ځي نه رد د شرک کوي او تذکره د دې کوي چې او خلکو هغې له یو قسم زجر ورکوي په دې باندې چې تاسو ما هغه څه ته رابلئ چې هغه د هلاکت څیزونه دي. زه تاسو رابلم نیکۍ طرف ته، جنت طرف ته، او تاسو ما رابلئ جهنم ته، تاسو ما جهنم ته راکاږئ. دا خلق خبره کوي، دا خو د جهل خبره ده. دی خو ځان ته هوښیار وایي، ما ته دې څه شی میلاو شي. خلق وایي ته کوشه ټټوماره چې زه سور شم ستا دپاره، وایي ته راکوشه زه به ستا دپاره سور شم. یو سړی دی هغه په اس باندې سورلي کوي، وایي راکوشه ته خر ته وخیژه. نو د اس سورلي او د خر سورلي کې خو فرق دی. یو سړی په مسلمان دی هغه د الله بندگی کوي، د الله عبادت کوي، او ته رابلې د مخلوق بندګۍ ته. نو د شرک رد کوي. ورپسې د الله د قدرت تذکره به کوي په مسله د توحید باندې، او بیا ورپسې تخویب به ورکوي په حالاتو د آخرت باندې، هغې تذکره کوي. او ورپسې وسیق الذین کفروا سره بیا به د جنتیانو او د جهنمیانو دوه ډلې هغه به ذکر کوي، د هغې تذکره د جنتیانو د جهنمیانو به کوي. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. وتو آیا بغیر د الله نه سوا تأمرونی تاسو حکم کوئ ماتا چې زه د هغې بندګي وکم. ایها الجاهلون ای جاهلانو، تاسو د جهل په کار کې اخته د جهل کار کوئ. د الله د بندګۍ نه ما اوس رابلئ څه شي ته
د مخلوق بندګۍ ته. یو طرف ته د الله بندگی ده، دغه خون چې چاته میلاو شوی دی نو دا خون په هیڅ شي کې نشتی. بیا هغه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د سنجر بادشاہ ته خط لیږلی وی تراشه تعالی د نیمروز بادشاهی در کوم، په دې کې دله حصه در کوم. هغه ورته واپسی کې جواب ورکو چوچتر سنجری روخ بختم سیاہ باد، در دل اگر رود حواس ملک سنجرم، آنگاہ کے خبر یافتم از ملک نیم و شب، من ملک نیم و روز بیکجو نم خرم. وی زما بخ اغد استاد چتری پشانتی توری، چوچتر سنجری روخ بختم سیاہ باد. وی زما بخ هغه د استاد زما قسمت او زما بخ دا د استاد چتری پشانتی تور شي، که زما په زړه کې د سنجر د بادشاهۍ څه هوس راغلی، څه خیال او تصور م راغلی. بیا وی کله چې زه د آنګاه کې خبر یافتم از ملک نیم و شب، کله چې زه د نیمې شپې د بادشاهۍ نه خبر شوم، دا بادشاهی راته میلاو شوی ده د نیمې شپې د الله د بندګۍ. من ملک نیمروز، د نیمروز د بادشاهی به یکجو نه خرم په یو وربشه باندې م نالما. دلته کې پسې منګه منډي وهو سکو منګ ته څه شی منبري میلاو شي هلته کې هغه ته په خپله باندې بادشاه ورته وایي راشه تعالی بادشاهي در کوم. هغه وی د نیمروز بادشاهی هغه په نیمه وربشه باندې په یو وربشه باندې نالما. مانه د پکار هغه بادشاهی راته پوره ده، هغه بادشاهی می خوښه ده، هغه بادشاهی د ټولو نه غټه ده. نو سوی قل افغیر الله تامرونی، آیا دا الله نه سوا د بل چا حکم کوي تاسو ماته چې زه د هغه بندګي وکم؟ د چا بندگی وکا؟ راشه د پلان کی بندگی وکا، پلان کی بابا وکا، د بوت وکا، د ژوندي وکا، د مړي وکا. او د دې بندگی نه د پکار زه د الله بندگی کوم، نو تاسو ما د نور رشدون ترابلی. ایها الجاهلون ای جاهلانو، ولقد اوحی الیک، یقینا وحی شوی د تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی پرون په یو خبرې دوشي وي ویل الذین من قبلک، او آکسانو تم چې ستانه مخکې تیر شي دي پیغمبران، څومره پیغمبران چې تیر شي دي هر یو ته دا ویلي لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت کچرې تا شرک کو لیحبطن عملک، نو خامخا برباد به ستا عمل، ولتکونن من الخاسرین، او خامخا شی به ته د تاوانیانو نه غټ تاوانی بتای. ولې شرک چې چا کړل نو دا غټ تاوانی دی. پرون په یو خبره ما کړوه سورت انعام کې 88 آیات کې تذکرہ ده. هلته کې د انبیاء علیهم السلام تذکره چې وکړي اتلس انبیاء علیهم السلام دي. بیا ولو اشرکو، کچې دې هم شرک کړی وی نو لیحبطن عملهم، د دې عمل به برباد شوی وی. په شرک باندې عمل بربادیږي، د هر چا عمل په بربادیږي. کله چې یو سړی شرک کوي او د بل طرف ته د ځان ته د لګیا د منځونه هم کوي، د لګیا د روژې هم نیسي، د لګیا د تلاوتونه هم کوي، او دا ټول هر څه برباد دي. ښه د مشرک په باره کې الله رب العزت بلا فیصله کرلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. داخله چې کوم عمل کوي، هر عمل چې کوي ناغه منګه ګرځول دوړه الوزولې شوی، مونږ یو کو دوړه د وال وزولې شوا، روجیونه وي دغم دوړه الوزولې شوی دا، او حج کړلې، صدقې ور کړلې، بل څه کړلې، بل څه کړلې. شرک داسې یو بیماری ده چې د سره شی پاتې کیږي نه.
نیک عمل دې سره نه پاتې کیږي، دا سیزي ختمه یې دوړه دا الوزیه، نو څه شی پاتې کیږي؟ نو دا خو پاتې کیږي بهاله چې سړی نیک عمل ایمان یې راوړی، نیک ایمان سره بس کوړو کې عمل کې پاتې کیږي او تنخري، او چې لو شرک کوي نو شرک سره هر شی او بربادي. شرک چې چا وکړو نو الله رب العزت وایي چې بغیر د توبې نه په دنیا کې چرته نه معاف کیږي. توبې نه د وستري نو دې چرته معاف بنشي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک. شرک الله چرته نه معاف کوي، د شرک نه ښکته نور گناهونه کو اوغواړي معاف به کی، لکه مخکې وې لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه امید کېږئ ما، خو دنیا کې توبه وستل غواړي، دنیا کې راتلل غواړي، ایمان ته راتلل غواړي، د شرک نه توبه کول غواړي. لئن اشرکت لیحبطن عملک، کچرې تا شرک وکړو نو خامخا برباد به عمل ستا، ولتکونن من الخاسرین، او خامخا شی به ته د تاوانیانو نه. بل الله فاعبد، بلکې بندگی کوا د الله، وکم من الشاکرین، او یت د شکر گزارونه. الله پیدا کړي، الله د رزق درکړي، د الله په ځمکه باندې اوسېږي نو شکر گزار اوسېږه. توحید معنا نیک عمل کوا. بعضې خلک لګیایي دا زموږ د مسلمانان چې دا یو بل پسې لګېدلي، دا چللی او هغه چللی، قصې کوي لګیایي. د دې عمل ته ګوره، دی به جنت ته ځي، اول ته کې هغه بل چې په مسلمان کې مسلمان دروغ دی وایي، بهتان دی تړي، غلا دی کوي، نورې بدکاریانې بدعملیانې دی کوي، دی به جنت ته ځي. اول ته کې هغه برطانیې والدي او امریکې والدي او هغه ډېر ښه خلک دی، هغه دروغ نه وایي، هغه دا نه کوي دا نه کوي دا نه کوي، هغه جهنم ته ځي او دا به جنت ته ځي. وایو هغه دومره ښه خلک دی، هغه د انسانیت د حقوقو ډېر پاسداري کوي. نو دا قصې لګیایي کېږي، خلک وایي نو خبره دا چې د هغې سره ایمان نشتی، هغې ته د ایمان ضرورت دی، ایمان راوړي ورپسې دغه کارونه کوي، دا به بیا پاتې کېږي، باقي پاتې کېږي. خو چې ایمان یې نشتی، عمل کوي او الوزي، عمل کوي او دوړه کېږي. بل الله فاعبد، بلکې دا الله بندگی کوا، وکم من الشاکرین، او یا د شکر گزارونه. څه کوا؟ تو بندگی کوا دا الله د دې بیان کوا، دا الله رب العزت نعمتونه دي، دا غي شکریا ادا کوا. وما قدر الله حق قدره، او د خلقو قدر نه دی کړی، دا الله لایق قدر. څنګه چې د الله د قدر حق دی، دغسې قدر یې د الله نه دی کړی. والارض جمیعا، او ځمکه ټوله، قبضته یوم القیامه، قبضه د هغې د قیامت په ورځ به د الله په اختیار کې به د الله په لاس کې به. والسماوات مطویات بیمینی، او اسمانونه ټول دا به راغونډ کړی شوي بیمینی، د الله په ښي لاس کې. سبحان او پاکی د الله د پاره وتعالی او چت الله ما یشرکون، دا اسنه چې دا خلق سره کم شرک کوي. اسمان او ځمکه دا ټول اختیارات د دې قبضه د الله ده، د الله په لاس کې د دې قبضه ده، د الله په لاس کې اختیارات دي. دا به ټول راغونډ شي د الله په لاس کې وي، نو ټول اختیارات د الله دي، بل چا نشتی. نن دنیا کې او چې ګورې دلته کې پکې پاکستان دی، اخوا هندوستان دی، بل ځای کې چین دی، بل ځای کې بل څه، دا ډېر شي حکومتونه دي، د مختلف د دې بادشاهان دي، وزیران دي، سدي قبضه په وې دې باندې زمون قبضه ده. سبا قیامت کې دقه ځمکه وایي، الله رب العزت به تپوس کوي. رستو ورپسې صورت کې راځي، بیا الله به اعلان وکړي لمن الملک اليوم، او نن ورځې بادشاهي د چا ده؟ خلک به ټول غلي، څوک به جواب نشي ورکولی. هلته کې مفسرین بیا وایي دا دوه ټیمه کې دا اعلان به کېږي. یو چې کله دا ټول هر څه وران کي،
نو الله به اعلان کی لمن الملک اليوم، نو څوک به نه چې جواب ورکی، نو الله رب العزت به پخپله وی لله الواحد القهار، الله د پاره ده. دویم د قیامت په ورځ باندې چې دا ټول خلق آدم علیه السلام نه واخلاو قیامت پورې څومره انسانان دي دا به ټول ولاړي، پیریان به ولاړي. الله به اعلان وکي لمن الملک اليوم، او نن ورځ د چا بادشاہي شته، د چا بادشاہي، د چا حکومت ته. خلق د هیبت د وجنا سبب ویل نشي، هیبت به ټول باندې راغلی. نو الله به پخپل وی لله الواحد القهار، نو الله د پاره بل چا اختیارات نشتی. دلته کې الله وی اختیارات به ټول زمای د بل چا بنای. لاس لاس خبر راضی، دلته کې بیمینه، الله په خی لاس کې، او نو اختیارات ټول د الله دی. دوی مدادا چې دلته کې د لاس تذکره راځي، د خی لاس تذکره راځي، نو دا د متشابهات نه دي. متشابه دي منګه کم چې الله ویلی صحیح دي، حق دي، خو موږ په مطلب نه پوهیږو. بس خلاص ده. دا الله د شان مطابق خبره وي، موږ په نه پوهیږو. بعضی خبرې داسې دي چې هغه د الله د ذات سره وي، نو موږ باغی باندې نه پوهیږو. استوا العرش راځي، الله په عرش باندې دی، الله په عرش برابر دی، الله په عرش باندې غلبه کړلا، څنګه کړلا الته کې اخو ته بیا موږ ته پته نشتی. دا الله لاس دی، دا الله ساق دی، وغیرہ وغیرہ، دا بازي استعمالیږي، دا الله نفس دی. نو داغه په مطلب باندې موږ نه پوهیږو. ولې الله مبارکي منګه الله لیدل نه دی. نو چې الله نه لیدل نه، الله د لاس منګه څنګه تصور وکړو، دا الله د ساق څنګه تصور څنګه وکړو، دا الله د نفس تصور یا د الله د استوا تصور منګه څنګه وکړو، نشو کولای. امام مالک رحمت الله علیه نه چاته پوښتنه کو استوا العرش مبارکی، ناغوی الاستواء معلوم، استواء معلومه ده، وکیفیته مجهول، د دې کیفیت مجهول له څنګه به څنګه باندې استواء د عرش باندې څنګه د الله. دا قصه اخوات چې ورپسې کې سړی په خرابېږي. کرسی دا عرش کرسی، نو دا خبر راضی خلق کئی لگیائی او پدې کې دومره ورپسې کېږي بنا ورنوزي و پکې نه. کرسی غټه ده که الله غټ دی؟ الله لوی دی که کرسی لویه ده؟ که وی چې الله لوی دی کرسی وړه ده، نو په وړو کې باندې لوی څنګه کېناستی شي؟ دې پسې مزه، دې پسې ځای خراب بشي، د دې نه چې د ایمان نه پکې خلاص شي، مزه پسې اخوا. بعضې به دا وایي چې نه کرسی لویه ده، چې کرسی لویه شوه نو بیا خو ستا ایمان خراب شو. ولې موږ هر وخت کې وایو الله اکبر، الله لوی دی، او ته وایې نه کرسی پکې لویه شوه، خبره به ورانه شي. د الله نه دې بل شی لوی کو. کرسی مخلوق دی، عرش مخلوق دی، د الله د شان مطابق بادشاہی دا کرسی دا. اخوا څنګه دا څنګه نه موږ په نه پوهیږو، کیفیت باندې نه پوهیږو، بس زموږ په دقیق غیب باندې ایمان دی. ښه نو امام مالک رحمت الله علیه وی الاستواء معلوم وکیفیته مجهول، کیفیت مجهول له موږ په نه پوهیږو، هغه غیر معروف معلوم نه دی، وکیفیته غیر معروف وی. الاستواء معلوم وکیفیته مجهول یا کیفیته غیر معروف. الایمان به لازم والسؤال عنه بدعة،
ایمان پہ لازم دی بس الله څنګه ویلی زموږ په ایمان دی موږ منو. اخوا ته دې کې سوال نه کول او په دې کې ورننوتل دا بیا بدعت دی، دا بیا د ګناه کار دی. نو والسماوات مطویات بیمین سبحانه وتعالی عما یشرکون. پاکی دا الله د پاره او چته الله دا اسنه چې داخله وسره کم شرک کوي. ونفخ فی الصور او پوک بواله شي پکې پښ پیلې کې فصائق من فی السماوات والارض ومن فی الارض. نو بهوش بشي یا فصائق مړه بشي، اولنې شپېلې مرادي. نو مړه بشي من فی السماوات و من فی الارض، هغه څوک چې په اسمان نو کې یا چې په ځمکه کې الا من شاء الله. لیکن هغه چې وغواړي الله چې کم وغواړي نو هغه به نه مري. سه پیدا کړلی د مرګ دپاره نه به مري. کم چې د مرګ دپاره نه دی پیدا لکه غلامان لکه غلمان دي حوري دي، هغه د مرګ دپاره نه دی پیدا هغه به نه مري. یا بېهوشۍ په معنا باندې قیامت په ورځ باندې شپېلې به ووالی شي، اواز به وشي. نو فصعق من فی السماوات و من فی الارض. نو بېهوشه بشي هغه څوک چې په اسمانونو کې دی چې په ځمکه کې دی الا من شاء الله، مگر هغه چې وغواړي الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا ټول خلق به بېهوشه شي. انا اول من افیق، اولنې زه هغه سړی به یم چې زه به په هوش کې راشم. نو چې زه راپاسم چې وګورم نو فاذا موسی باطش بقائم عرشه، موسی علیہ السلام به ولاړی د عرش په به نیولی ولاړ به وي ما ته پته نه لګي. وسوم دغه خبره ده ما ته پته نشتی چې دی بېهوشه شوی نه دی یا بېهوشه شوی دی خو زمانه مخکې په هوش کې راغلی. نو موسی علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تذکره کوي. فصعق من فی السماوات، نه بېهوشه بشي هغه څوک چې اسمانونو کې دي هغه څوک چې ځمکه کې دي الا من شاء الله، مگر هغه چې وغواړي الله. مطلب موسی علیہ السلام دی یا نور دی حورې غلمان دي دارنګې ملائک دي، ملائک به نه بېهوشه کېږي. ثم نفخ فی اخرى، نو بیا به شپېلې ووالی شي په دې کې بل فر فاذا هم قیام ینظرون. نو په دغه وخت کې دا خلک به ولاړي ګوري به. نو اولنۍ شپېلې مراد شي نو مړه به شي، نو دویمه شپېلې چې ووالی شي نو راپا به شي بیا به راژوندي شي. واشرقت الارض بنور ربها، او رڼا به شي ځمکه په نور د رب د دې باندې. ووضع الکتاب، وکې به ښودی شي کتاب. وجیء بالنبیین، او را به وستی شي پیغمبرانو لره. والشهداء، شهیدان. وقضی بینهم، او فیصله به وشي د خلکو په منځ کې په حق باندې. وهم لا یظلمون، او دې باندې به ظلم نه کېږي. ووفیت کل نفس ما عملت، او پوره پوره به ورکړی شي هر یو نسل هغه چې عملي کړی. وهو اعلم بما یفعلون، الله ښه پوهېږي په هغه څه باندې چې دا خلک کوم عمل کوي. قل افغیر الله تامرونی اعبد ایها الجاهلون. وتوایا آیا دا الله نه بغیر دا الله نه سوا تاسو حکم کوئ ماته چې بندگی حکم دا ایها الجاهلون جاهلانو. ولقد اوحی الیک، او یقین وحی کړی شوي ته تا ته ویل الذین من قبلک، هغه کسان د چې ستانه مخکې لئن اشرکت لیحبطن عملک، چې تا شرک وکړو نو خامخا برباد به عمل ستا. ولتکونن من الخاسرین، خامخا یې به ته تاوانیانو نه. بل الله فعبد، بلکې دا الله بندگی کوا. وکم من الشاکرین، او شه د شکر گزارونه یا د شکر گزارونه. وما قدر الله حق قدره، او د خلکو قدر نه دی کړی د الله لایق قدر. والارض جميعا قبضته، او د ازمکه ټوله قبضه د دې به د قیامت پر ورځ باندې. او اسمانونه راغونډ کړی شي به په خلاص د الله کې. سبحانه، پاکی د الله د پاره. وتعالی ما یشرکون، اوچت دی الله دا هغه څه نه چې دا خلک ورسره کوم شرک کوي. ونفخ فی الصور، او پوک بوالی شي په شپېلۍ کې. فصعق من فی السماوات و من فی الارض، نو بېهوشه بشي یا مړه بشي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي یا چې په ځمکه کې دي الا من شاء الله، مگر هغه چې وغواړي الله. ثم نفخ فیه اخرى، نو بیا به پوکوالی شي په دې کې بل پیر. فاذا هم قیام ینظرون، اچانک دا خلک ولاړي ګوري به. واشرقت الارض بنور ربها، او رڼا بشي ځمکه په نور د رب د دې باندې. ووضع الکتاب، وکې به ښودی شي کتاب د پاره د حساب کتاب. وجیء بالنبیین، او را به وستی شي پیغمبران. وشهداء، او گواهان یا شهیدان. وقضی بینهم، او فیصله به وشي د دې په منځ کې بالحق، په رښتیا باندې په حق باندې. وهم لا یظلمون، په دې خلکو باندې به ظلم نه کېږي.
ووفیت کل نفس ما عملت او پورا پورا ورکړی شي هر یو نفس دا چې عمل کړي وو عالم او الله خپوا دې بما يفعل پس باندې داخله کی کوي. الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي. ونعذبک متوسل